أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، قرآن عظیم الشان الله رب العزت زموږ د هدایت دپاره نازل کړی دی، خو اوس د دې نه فایده اوچتول او دا ځان دپاره د هدایت ذریعه ګرځول دا انتهایی ضروري دي، ځکه چې قرآن مجید دا صرف الفاظ نه دي، دا یو مکمل ضابطه حیات دی، د زندګۍ د تیرولو یو مکمل دستور دی. نو دې وجې نه تر څو پورې چې د دې مونږه په ترجمه او په مفهوم باندې نه یو پوه شوي، نو د قرآن نه مونږه استفاده نشو کولی. بعضې خلک د قرآن تفسیر، د قرآن ترجمه د زده کولو اراده وکړي، نو زړه ته مختلف وسوسې راځي چې یاره دا قرآن دا ترجمه خو زه نشم زده کولی، دا خو انتهایی مشکله خبره ده، یا د عربی ګرامر باندې زه نه پوهېږم، او مختلف هغه سوچونه ذهن ته راځي. خو که چېرې د قرآن مجید ګران وي او دا نشوي زده کېدی، نو دا الله رب العزت د هدایت ذریعه نه ګرځوله، چونکې د هدایت ذریعه ده. نو دې وجې نه الله رب العزت فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یعنی دا قرآن ما انتهایی آسان کړی دی، خو چې څوک ویونکي، څوک زده کوونکي، څوک په دې کې غور و فکر کوونکي د هغه دپاره. نو دې وجې نه ما سوچ وکړو چې یو داسې پلیټفارم تیار شي، یو داسې ترتیب جوړ شي د هغه خلکو دپاره څوک چې د عربی پیچیده اصول نشي یادولی، صرف و نحوه هغه نشي زده کولی، او دې نه بغیر چې کوم دی هغې و چې یاره موږ قرآن زده کړو، نو که هغه د سکول سټوډنټ وي، که هغه ټیچر وي، که هغه کاروبار پیشه کسي، که ملازمت پیشه کسي، او که په کورونو کې ناستې زمونږ هغه میندې خویندې، نو د هغې ټولو دپاره دا کورس انشاءالله انتهایی مفید دی. خپله هم د دې نه موږ زده کړه وکړو او نور مسلمانانو سره هم دا پیغام موږ هغې ته ورسوو، دا به زموږ دپاره صدقې جاریه وي. د دې کورس مقصد هم دا دی چې د قرآن مونږه صحیح طریقې سره یاد کو، بار بار د دې تلاوت وکړو، د قرآن ترجمه زده کړو او په دې باندې عمل وکړو، او بیا د مونږه نور خلکو ته ورسوو، د دې دعوت مونږه په ټول عالم کې عام کړو. بیا د کورس خلاصه نو څنګه چې محاوره ده if we fail to plan we plan to fail، یعنی که چېرې مونږه د خپل کار د پاره پلانینګ او نکو، نو دا یو قسم مونږ د خپل ناکامۍ د پاره پلانینګ کوو. بیا دې وجې نه قرآن عظیم الشان چې کله موږ زده کوو، نو دې دپاره به بهترین پلانینګ کوو چې په څه طریقې به مونږ دا قرآن زده کوو، دا قرآن به مونږ زده کړی شو، کم اصول به مونږ اپناوو، کومه طریقه به مونږ خپلو چې دا قرآن مونږ په اسانه طریقې سره زده کړو. نو دې دپاره که تاسو وګورئ، نو کم قرآن مجید چې مونږ سره یې مونږ پکې تلاوت کوو، نو د هغې صفحات عام طور هغه 600 صفحات دي. بیا په هره صفحه باندې 15 کرښې، په هره کرښه کې تقریبا 9 حروفي الفاظي. نو په دې حساب سره مونږ چې کله راوند فګر والو، نو په هره صفحه باندې 130 الفاظ جوړیږي. نو اوس په قرآن کې 600 صفحات دي، نو چې کله مونږ 600 لپاره 130 کې ضرب ورکړو، نو د قرآن مجید ټول الفاظ 78,000 جوړیږي. ټیک شو؟ په دې کې چې کم بیا اصل الفاظ دي، نو هغه 17,000 دي. دا 17,000 د دې ریپیټیشن شوي، دا ریپیټ شوي دي، دا بار بار راغلي دي، نو 78,000 ته جوړ شوي دي. اصل کې د قرآن الفاظ هغه 17,000 دي. بیا چې کله مونږه بنیادی قواعد زده کړو، د عربی د ګریمر، اسم، فعل، حرف وپېژنو وغیره، نو چې کله مونږه هغه وپېژنو، نو د الفاظ نور هم کم شي، د 4,500 پاتې شي. ټیک شو؟ بیا په دې 4,500 کې چې کم مادي دي، کم ته چې مونږه روټ ورډز وایو، مصادر ورته وایو، هغې نه نور الفاظ بیا جوړیږي، هغه 1850 دي. نو اوس که چېرې په دې پلانینګ سره او دا خاکه زموږ ذهن کې کېناسته، نو قرآن نوم د 1850 الفاظو دی. چې کله دا مونږ زده کړو، نو گویا چې د ټول قرآن ترجمه مونږه هغه زده کړه. لکه اوس د 1850 د دې مثال داسې دی، لکه یو لفظ دی علم، علم دا په قرآن کې په مختلفو شکلونو سره استعمال شوی دی، لکه علما، یعلم، عالم، علام، معلوم، اعلم، علم، يعلم، معلم، يتعلم،
نو دا په مختلف لفظ روټ ورډ یو دی علم، خو دا دومره الفاظ نه جوړ شوي دي. نو اوس په ټولو الفاظو کې د علم هغه معنی پرته ده، صحیح ده. نو داسې مونږ چې دا روټ ورډز د 1850 دي دا مونږ زده کړه، نو په پوره قرآن هغه مونږ ته عبور حاصل شو، د پوره قرآن ترجمه مونږ په لږ ټایم کې زده کولی شو. او بل د قرآن عربي دا انتهایی اسانه ده، یو خو عام عربي ده او یو د قرآن عربي ده. په دې کې فرق دی، د ټول نه اهم فرق خدا دی چې قرآن مجید مونږ د قرآن الفاظ مونږ په اذان کې اورو، الله اکبر الله اکبر، داسې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. او همداسې په مونځ کې مونږ بار بار د قرآن سورتونه وایو، د مونځ سبق وایو، دوی قنوت وایو، نو دا الفاظ زمونږ بار بار دوهراویږي، بار بار ریپیټ کیږي. نو د دې وجنه د قرآن ترجمه زده کول دا انتهایی اسان دي. که مونږ د مونځ سبق زده کړو، اخرنی د الله سورتونه مونږ زده کړو، د اذان الفاظ هم زده کړو، نو دا مونږ سره ډیره غټه ذخیره د الفاظو جمع کیږي او په دې حساب سره مونږ ته قرآن بیا اسانیږي. اوس کوچري مونږه د قرآن زده کړه کوو، نو درې اهمې نقطې داسې دي چې هغه مونږه زده کړو، د قرآن ترجمه به مونږ ته اسانه شي. شو د ټول نه اول چې مونږ قرآن زده کوو، نو په دې کې به انتهایی غور فکر کوو، د خپل مازغه به مونږ په دې کې ستړي کوو. نو مازغه د الله رب العزت د طرف نه یو ډیر اهم نعمت دی او یو ډیر مضبوط پاور دی زمونږه. لکه په مازغو کې 1000 کروڑ خلیې او په هر خلیه کې 20,000 دا شاخونه. زموږ په دې مازغو کې د زده کړې د محفوظ کولو ډېر غټ گنجایش پروت دی او ډېر غټ قوت پکې پروت دی. همداسې مونږ په ټول زندګۍ کې 15% نواله تر 25% پورې مازغه مونږ استعمالو. نو دا چې کم خالی حصہ ده، 75% زمونږ د مازغو د حصہ خالی پرته ده، نو پکار ده چې دا مونږ استعمال کو او قرآن لمونږ په دې کې ځای ورکو. په دې کې مونږ د قرآن الفاظ، د قرآن ترجمه، د قرآن تفسیر هغه پکې مونږ ځان سره محفوظ کو او سٹوری کو. کله چې انسان اخرنی مراحل ته ورسي د زندګۍ 15 کالو ته ورسي، د هغه صرف 3% خلیې ختم شوي او دا چې کم 97% پاتې دي دا بیا هم محفوظي. تر مرګ پورې صرف 3% خلیې د ختم شوي. نو بیا انسان باندې دا یې ولې راځي، انسان نه ولې خبر یریږي؟ دا ځکه چې د یادولو خپل یو طریقه ده، د هغې طریقې مونږ خیال نه ساتو، نو د هغې په وجه مونږ ډېر څیزونه هغه هیر شي. لکه طریقه دا ده چې کله مونږ یو څیز په کتاب کې وایو، مخامخ مونږ ته پروت دی، نو 25% هغه مونږ ته یاد شي. بیا که چېرې مونږ دا سبق وورو، نو 35% هغه مونږ ته یاد شي. او بیا چې ورته مونږ ګورو، نو 50% بیا چې کله دا مونږ وګورو او په خپل مازغو کې کینو سوچ پې شروع کو او د هغې د یادولو کوشش کوو، نو 60% دا مونږ ته یاد شي. او بیا چې کله مونږ هغه عملي زندګۍ کې راولو، پریکټیکلی کوو، نو 75% دا مونږ ته یاد پاتې شي. نو دا د یادولو اهمه طریقه ده. اوس 15 طریقې داسې دي چې هغې سره دا سبق مونږ ته یاد پاتې کیدی شي. اول چې هغه مونږه وورو، ٹھیک شو، سنکر आवाज کان میں پڑھنے سے، یعنی هغه لفظ چې کله مونږ وورو، نو دا یو قسم مونږ سره په مازغو کې راشي. بیا مونږ چې کله په کتاب کې هغه الفاظ او هغه سبق وایو، نو دا مونږ بیا نور هم یاد شي. بیا هغه سبق مونږ په خپل الفاظو کې وایو، ٹھیک شو، بیا هغې نه پس په خپل حرکاتو او په خپل ځان هغه مونږ اپلای کو، ٹھیک شو. او بیا چې کله مونږ ځان لشو، نو توجه سره او په سوچ سره هغه مونږ ریپیټ کو ځان سره، نو الله چې کوم دی نو دا سبق مونږ ته یاد شي. او شپږم نمبر چې خپل مرګري ناس شو، د هغې مونږ تکرار وکړو، یو بل ته هغه وورو، نو هغه نور هم چې کوم دی نو مضبوط شي. بیا دې وجې نه د زده کړې 6 طریقې شوې، یو په اورېدو سره، په سوچ کولو سره، په کتو سره او په ویلو سره
په اشاره سره او خپل مرګرو کې چې هغه مونږ دغه تکرار وکړو نو په مرګرتیا کې هغه نور هم مضبوط شي. نو دا شپږ طریقې دا زده کړې دي. اوس دا سبق چې مونږ ته پر روان وخت کې یاد پاتې شي نو د دې لپاره څه ضروري دي؟ د دې لپاره د هغې ریویژن ضروري دی، د هغې دوهرایي ضروري ده چې بار بار دا مونږ ځان سره ریپیټ کوو. نن مونږ د قرآن کم سبق وي نو دا نه چې مونږ هغه پریږدو او د هغې مونږ دوهرایي ونه کړو او همداسې پریږدو نو بیا به را روان ټایم کې مونږ ته مشکل وي، ځکه چې مخکینی سبق به زموږ ذهن نه وتي. نو کله چې مونږ سبق ووایو نو کوشش کوئ چې د هغې دوهرایي چې کوم دی نو ضروري کوئ. دا زمونږ د دې کورس مختصر تعارف او انشاءالله په بل لیکچر کې مونږ باقاعده سٹارټ الو د مونځ نه، چونکې مونځ مونږ بار بار کوو او د هغې الفاظ مونږ ته مخې ته بار بار راځي نو د هغې د الفاظو نه به انشاءالله مونږ را روان سبق کې سٹارټ الو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.